ډېرې وڅکي. نو چې د زمزم اوبه دې وڅکلې نو بیا به صفا غونډۍ ته لاړ شي. نو چې د صفا غونډۍ ته لاړ شي نو هلته به ودرېږي. خانه کعبه بالکل مخامخ ته داسې حجر اسود طرف بالکل مخامخ دی چې صفا غونډۍ باندې ودرېږي. نو طریقه در هلته ودرېږه او خانه کعبې ته ګوره او د الله نه دعاګانې غواړه. ښه ډېرې دعاګانې وغوښتې. د هغې نه وروسته بیا د صفا مروه په منځ کې سعی شروع کړه. دا اوس هم طریقه ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې د صفا غونډۍ ته لاړ خانه کعبې ته یې مخ کړو او ډېرې دعاګانې وغوښتې. ډېرې دعاګانې وغوښتې. نو چې نبی علیه السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي اواز وکړو وایي د الله پاکه پیغمبره خپل کلی دې فتح شو، خپله علاقه دې فتح شوه، اوس خو به ته په مکه کې پاتې شي او موږ به پرېږدې نو. دا د انصار صحابو مینه و د نبی علیه السلام سره. د الله پاکه پیغمبره تا خو خپل کلی فتح کړو مکه که نه، اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي او موږ به پرېږدې، موږ به داسې یوازې ځو نو. نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته دغه اواز واورېده که نه، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای انصار واورئ زما ژوند هم ستاسو او زما مرګ هم ستاسو. زه په ژوند باندې هم ستاسو سره یم خو زه به د مرګ باندې هم ستاسو سره یم. یاره دا خبره چې انصار واورېده که نه د هغې د خوشحالۍ صحت نه په دغې مکه کې چې نبی علیه السلام خو موږ سره واپس مدینې منورې ته ځي. ډېر زیات خوشحاله شو په دې باندې انصار صحابه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام بیعت شروع کړو. بیعت شروع کړو د صحابه کرامو سره راتلو او مسلمانېده به صحابه کرام. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره د سړو سره بیعت وکړو. بیا د زنانو سره د بیعت نمبر شروع شو. زنانه براتلی مسلمانېدې به د نبی علیه الصلاة والسلام سره به بیعت کوو. د زنانو د بیعت دوه طریقې وي د نبی علیه الصلاة والسلام سره. یو طریقه دا وه داسې یو څادر به نبی علیه الصلاة والسلام له راوړی شو، نبی علیه السلام به د څادر یو طرف ونیوه، زنانو به د څادر بل طرف ونیوه او د نبی علیه الصلاة والسلام سره به بیعت کو. یا به د پردې نه نبی علیه السلام دې خوا او زنانه به د پردې نه اخوا وي. نبی علیه السلام به د بیعت اخیستو. او یو طریقه پکې دام ذکر شوې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام به یو لوښی د اوبو راوغوښتو، په هغې کې به خپل لاس کېښودو، بیا به هغه لوښی زنانه ولولېږو، هغوی به په هغې اوبو کې خپل لاسونه کېښودل. عائشه بیبي فرمایي وایي پردۍ زنانه د نبی علیه الصلاة والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه دی مسح کړی. د نبی علیه السلام د لاس مبارک سره د پردو زنانو لاس چرته نه دی لګېدلی. داسې نه چې زنانو به د نبی علیه السلام په لاس کې خو د بیعت طی کړه، داسې نه دي شوي چرته. نو بیا د زنانو بیعت شروع شو. نبی علیه السلام به د زنانو په کومه خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. هغه په دې آیت مبارکه کې ذکر دی. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان ښځه پکې هم راغله، هنده پکې هم راغله. دا مسلمانې ده خو دې په مخ باندې کپړه اچولې او پرده یې کړې وه. دا ډېره زوروره زنانه وه، مخ یې پټ کړی وه. وی مخې ځکه پټ کړی نبی علیه السلام زه وپېژندم نو زما اسلام نه قبلېږي، ځکه چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام د احتر سره ډېر ظلم کړی دی. ما حمزه ډېر په بېدردۍ باندې شهید کړی دی. ما د حمزه د اندامونو نه ځان له امیل رخ کړی او غاړې ته مې اچولی او ګډېدلې ورسره یم. نو که نبی علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده چې دا هنده ده نو بیا زما اسلام نه قبلوي نبی علیه السلام، نو مخ یې پټ کړی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام د زنانو نه بیعت اغستو. نو اول ورته نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړه د الله تبارک وتعالی سره به شریک نه جوړوئ. د الله تبارک وتعالی سره به شریک ځان به دا شرک لږ زیات دی. د الله تبارک وتعالی سره به شریک نه جوړوئ. هندي د هغې طرف نه اواز وکړو وایي د الله پاکه پیغمبر ټول عمر مو ګټه لوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړلو، څه شي له شرک کوو نه یې کوو نن نه بعدو، ټول عمر خو زرونه ټیټ کړي دي نو څه یې راکړئ سندې راکړئ نه یې کوو نن نه بعد. نبي علیه السلام حیرانه شو چې خو ډېره تېزه زنانه ده. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوئ، خپل اولاد به نه قتلوئ. مونږ یې نه قتلو خو مونږ واړه رالوی کړه تا راله په جنګونو کې شهیدا ووژل وي. نبي علیه السلام حیران شو دا څنګه زنانه ده. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خپل اولاد به نه قتلوئ. مونږ خو یې نه قتلو، مونږ خو واړه رالوی کړو خو په جنګ بدر کې راله تا مړه کړلو. نبي علیه السلام بیا ورته غږ ونه کړو. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زنا به نه کوئ، زنا به نه کوئ. وی د الله پاکه پیغمبره چېرته شریفې ښځې زنا هم کوي، دې شرط لګول ته پکې ضرورت نشته دی.
دې ته ضرورت پاک دامن خزه او شریف خزه هم چرته زنا کوي چې تم ته زنا به نه کوم زناونه نه کوم نبی اسلام حیران دي چې دا څنګه زور ور زنانه راغلي زور ته خبرو کوم ما ته جواب هم راکړي بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بهتان بنه لګوي او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډیره غلطه خبره ده هندي ورته وي حضرت ډیره خپل اصلاحي خبره وکړه بهتان ډیر غلطه خبره ده بهتان به چرته مونږ په بل نه لګو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اغلا به نه کوي اغلا به نه کوي نو هندي ورته راي طرف نواز کو زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکړي نو که زه په پټه داغه د پیسو نه لګزان لراله منو د دې اجازه پي شوم د مال خرچې له پیسې نه راکړي خو که زه داغه د پیسو نه په قدر ضرورت رااله منو ماته به اجازه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې هغه زما خاون ابو سفیان او نبی علیہ السلام پوه شو دا هند ده نه خو مخ پټ کړو کنه خو چې دا خبره د خلینو اوته زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکړي نبی علیہ السلام په ته هندي یو د الله پاک پیغمبر زه هندي ما خو ځان مې زکه پټ کړو ما ته فتره کو تاسو په جنت ته زما اسلام نه قبلای مستر تر سره ډیر ظلم کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام يخدم ما كان قبله اسلام مخکنی ټول ګناهونه معاف کوي خیر د چې زما تر سره ډیر ظلم کړی خو مسلمان دی وصي مسلمان دی بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او بقدر ضرورت نزان لراغسته شي د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډیر به نه رالي او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغسته شي الله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی خطه حرم تراکوش شو دویمه خطبه ویله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویمه خطبه ویله په دې کې یو صحابي پاسې دو وی د الله پاک پیغمبر موږ مدینه منورې ته تللو او د مکی مشرکین زمون په کورونو قبضه چولې دي نو مال خو زما کور پکار دی مال زما کورو پکار دی غدي ابو سفیان خرڅ کړي په چا باندې نو مال کور پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په وخت کې دا خبره وکړه چې خبره ته وکړه د غلې کې ناس اسی ونه وی بیا مطالبه ونه کړه مته چې تاسو کو یته نبی علیہ السلام په وخت کې سوي ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې دا فرمایل کنه چې غلې شه کو دا د پری خو د الله په دې بدل کې تعالی په جنت کې کور درکې خدا کور دې پری خو د الله بدل په جنت کې صدر کې کور ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الله پاک پیغمبر دا مې پری خدای مال په جنت کې کور مال په جنت کې کورو بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغه دا خبره ورده وی الله پاک پیغمبر مخبل کورونه دوی ته پریخي خیر دې کو دوی خرڅ کړی دي کو قبضه په چولې مو ورته څه کړی دي پریخي دي صحابه کرامو پری خدل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معافی وکړه وی تاسو ټول معافی خو یو څو کسانو چې داغي متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا خو چې کم ځای اومنتل دا قتل کړي یو څو کسان داسې دوی ته معافی په فتح مکه ورځ باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دوی خو چې کم ځای کې اومنتل دوی قتل کړي پاغه کې یو د ابو جهل زوی اکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود اکرمه دې موجود ګور پلار خو ابو جهل د نبی اسلام ډېر سخت دشمن خو د عظیم د نبی اسلام ډېر سخت دشمنو دمم د نبی اسلام ډېر سپکاوي کو نو نبی اسلام یو څو تن خو درو وی کو دا کم ځای ولیدل دا قتل کوي کې یو څو کو اکرمه نو چې اکرمه دا خبره وریدا چې زما د مرګ حکم نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی د مکې نه او تختید د مکې نه او تختید الله مدین ته انت کنالو دلته کې خزه چې کومه د اکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی صلی الله علیه وسلم لراله مسلمان شو خزه مسلمان شو چې مسلمان شو د الله پاک پیغمبره زه د اکرمه خزه ما زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی کو زاغه فنا ورکم زه فنا ورکولې شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے ام حکیم چې تخپل خاوند ته فنا ورکې د زما د طرفه تم فنا ده نبی علیہ السلام اخلاق ته ګوره کنه تا ورته فنا ورکې زما د طرفه ورته فنا ده د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پس مدین ته الته کې د اکرمه رضی الله تعالی تختیده د کشته ته وخت چې کشته ته وخت کشته په دریاب کې وبو راواغسته داسې بس دکی شروع کړ په ډوبېدو شو چې کم د کشته مان کیو خلکو چې کړی یا لا تو منات غزا ته چې کړی خپل بوتانه ته چې کړی نه د کشته هغه مان کیو ورته وی خلکو ته دلته کې غزا او لا تو منات کار نه کوي الله ته چې وخی الله ته چې وخی چې کلم کشته دا او بغړه وړه راولي به موږ الله ته چې وخو نو اکرامه وی ما په تل کې سوچ وکړو چې دا الله تو منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه بس کار وکي نو چې الله موږ په دریاب کې کار کوي نو په وچه براله نه کوي
نو دغه پیغمبر نبی عزت تختم چرته هم مونږ ته دا و چې الله رب لا تمنات مرابلای په کشته کې می دا قص کو الله ما تخلاصي را کو نزب په دغه پیغمبر باندې سره ورما ایمان راوړم دا قسم وکړم بهر الله دغه دریاب نو ورته نجات ورکو وی چې و چې تر وته سکتل می په دې کې ام حکیم را پسې را رسیدله خزه می را پسې را رسیدا ایما ته چې ګوره کو د دنیا بل سرته مور رسې کنه په تختیدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د غریب نه بچرته زی راشه په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه مسلمان شوم په ایمان راوړې دي ته په ایمان راوړې او ایمان در لپاره ما غستې ده څو درته سوال شي ناراضه ویخه اکرمه رضی الله تعالی خزیزان سره روان کو اکرمه رضی الله تعالی فرمایي په لار می ته مطالبه وکړه مسافری و نو ما ته کوروالی مطالبه وکړه دا دې راته جرا نږدې نشي زه مسلمان یم او ته کافری زما ستر ملایود جایز نه دي زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما خزي ته وګوره اوسو کنه نو به هر حال ویره رسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله خو چې لا راغلی نو دا غینه مخکې نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایل وی اکرم را روان دي د ابو جهل زوی او مسلمانیږي نبی رسول الله وحی وکړه اکرم را روان دي د ابو جهل زوی مسلمانیږي خو پلار ته ګره بدر دونه وای زکا وی دمړو چې څوک بد بیانې ناغي باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي دمړو چې څوک بد بیانې کړه کور څومره بد سړیږي خو ژوندو وارثانو ته پسې میلاویږي تکلیف میلاویږي نو اکرم را روان دي مسلمانیږي خو اسنه چې تاسو په مجلس کې د ابو جهل بد وای ځکه دا غپلار دی هغه ته پسې میلاویږي تکلیف په میلاوي نبی رسول الله والسلام مجلس ته رسیدل خزه پرده کړي سیر ته ولاړه د ام حکیم او کرامه رضی الله تعالی راغی اذا الله پاک پیغمبره ته ام حکیم ته زما د پاره فنا ور کړی دا ام حکیم ما ته فنا را کړی تا ورته ویلی دي چې او فنا ورته نبی اسلام او ما ویلی دي تا ته فنا د تا ته څوک سن شو ویلې اذا الله پاک پیغمبر زرا غلی چې ایمان راوړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل اسرا دی خوګه اکرمه رضی الله تعالی کلمه ولا اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویل مسلمان شو بیا اکرمه رضی الله تعالی فرمایل اذا الله پاک پیغمبر سمر مال می چې د الله خلاف لګول دي کنه دا غي دوچن بوز د الله فلا رکه لګو د الله فلا رکه وای لګوم او سمره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنگیدل کنه دومره به اوس د کفر خلاف جنگیږم او دک اکرمه رضی الله تعالی بیا د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک او قتل شنو د نیزو د غشو او یا زخمونه په موجود د ابو جهل زوی دی یا مسلمان شوی دی ادي وجنا یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی الله تعالی فرمای ما ته یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ام سلمہ خبري ما چې نه ما په خوب کې ابو جهل د پاره په جنت کې یو غنچک ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې ما د ابو جهل د پاره په جنت کې یو غنچک د میوه ولیدو چې کله اکرمه مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې غنچک د میوه اکرمه دا اکرمه دا غزوه و د سکیدو مسلمانی دو الله تبارک وتعالى زکا او په فتح مکی په ورځ باندې د اکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمانم شهید شو د کافرو کنه په مسلمان حمله کړه شهید کو دوه مسلمان شهید شو په کې د شهید کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغی یو پلان کې صحابي چې هغه ابو جهل زو شهید کو اکرمه شهید کو نبی علیہ السلام په خندا شو قاتل مقتول دواړه جنتیان دي قاتل مقتول دواړه جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام څه فرمایل مقتول خو ځکه جنتی دی چې مسلمان دی قاتل خو کافر دی اکرمه دی نو نبی رسول په خندا شي قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي دا ځکه چې نبی رسول الله په فتوا او وحی او تملا شي وا چې اکرمه برازي او سبب کیږي مسلمانېږي به نبی اکرمه رضی الله تعالی عنہ د فتح مکه پر باندې شو مسلمان شو د دې فتح مکه نه موږ ته لوی سبق میلاو شو سبق سم میلاو شو نبی رسول الله صلی کافر سمره تکلیف رسول دومره به مونږ ته زمون دشمن را رسولې د وطن نیستلی لورګان را زخمی کړی دي ملګری را په تودو شګو سملولې دي غلامان را د ملګرو نه رخ کړی دي نو ته دشمنی د وجه نه طلاقونه میلاو شوی دي کم تکلیف نبی رسول الله سلام ته نو میلاو شوی په مکه په ورځ باندې خو چې د نبی رسول الله غلبه فراله کنه نو څه فرمایي نبی رسول الله لا تسریب علیکم اليوم پتا سو اس ملامت یعنی نشته زې ما معاف کړی ما څه کړی معاف کړی زهران هم په خپل حالت باندې په جرګه کې بتلال شي چا د پاره کنه سوال منت پورته کوي
هغه درته په جواب کې څه وایي الله دې فنا راکړي الله دې فنا راکړي کفري خبرې پکې کوي بعضې وایي که هغه پلار مې د قبر نه راپاسې نه معاف کومه او که د الله پیغمبر راپسې راشي نعوذ بالله نه معاف کومه بعضې وایي که الله پکې راکوز شي نه معاف کوم نعوذ بالله دا کېږي که نه کېږي دا خبرې دا چې څوک وکړي دی دا نه وایي چې زه مسلمان یم په دې ټایم کې ښه دې ځان ته بیا مسلمان نه وي دوباره دې کلمه ووایي تلې د اسلام نه وتی دی چې الله راپسې راکوز شي که د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم په دې سره دې مسلمان نه پاتې کېږي زه ورته وایم ته د الله د پیغمبر نه ډېر غیرتي د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي ما معاف کړی یې په تا پسې جرګه راغلې ستا په دیره کې ناسته ده سوال درته کوي منت درته کوي ته وایي نه معاف کوم نه معاف کوم نه معاف کوم ما سره دا کړي ما سره دا کړي دي د الله پیغمبر ډیر غیرتی دی هغه معاف کوي موږ دغه امتیان یو تا پسې جرګه راله سړی معافولی راغی ته یې مسکه معاف کړه الله تبارک وتعالی به د دې اجر درکړي الله تبارک وتعالی به د دې بدله درکړي الله تبارک وتعالی دې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې روان کړي واخر دعوانا داسې ښایسته بیانات د اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله ورزش ښایسته بیانات میلاویږي ټیم په ټیم باندې دا بیل آیکن نه سره کلیک کړئ ترڅو نوې ویډیوګانې مخې ته راځي والسلام